د پیښور د ځانمرګي برید په پلټنو بوخت ډلې دعوه کړې ده چې د پیښې په پلټنو کې زیات پرمختګ کړي او د ځانمرګي تن په اړه مهم معلومات په لاس ورغلي دي. په عین حال کې د پښتونخوا پولیسو اعلان کړي چې کو د پیښور برید کې د لاس لرونکو په اړه څوک پولیسو ته کره معلومات ورکړي نو 10 میلیونه یا 1 کروڑ روپۍ انعام به ورکول کیږي. د 9 پرواز د پولیسو مهمو سرچینو ویلي چې په 13 جنوري د پیښور په پولیس لاین جومات کې د شوي ځانمرګي برید په پلټنو بوخت ډلې ته مهمه کامیابی په لاس ورغلي او ډیر زر به د دې برید تر شا ککړ کردارونه د قانون منګلو ته راوستلی شي. سرچینې د تحقیقاتي ډلې لخوا وایي چې دوی ته د پلټنو په مخال د برید کې د وجل شوي ځانمرګي تن زوړ ریکارډ په لاس ورغلی دی چې د هغې له مخې د ځانمرګي تن ایاز مومن نومېدو او د مومن قبایلي ضلع د حلیمزو تحصیل سره تعلق لرلو. په پلټنو کې روښانه شوې ده چې یا تن له دې وړاندې خوم د مومن ضلع د سرخار غلنې په کرکټ لوبغالۍ کې 2 کسان وجلي وو. د پلټنیزې ډلې په وینا دغه 2 کسانو له وجنې وروستو سیمایي قبایلي جرګې د ایاز مومن د کور لنګولو پریکړه کړې وه او ځای انتظامي او د اف سی ځواکونو د کور لنګ کړی وو. خو پلټنو کې راغلي چې ځای جرګې ایاز مومن قانون ته نه وسپارلې او هغه له دغې پیښې وروسته افغانستان ته تښتېدلی وو. د پلټنو له مخې افغانستان ته له تښتېدو وروسته ایاز مومن د تندرو او وسلوالو د ډلې جماعت الاحرار په لیکه کې شامل شوی وو او بیا په کال 2012 کې د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولې هم وو. خو پلټنې وایي چې له نیول کېدو وروسته هغه په کال 2013 کې عدالت په ضمانت خوشي کړی وو. دا ټول معلومات کو خرڅو د پیښور د ځانمرګي پولیس په پلټنو په نسبت او رسمي ډول کې پولیس سره په نهټو کې پیښور کې د جرمونو تحقیق ورانکار یو وتلی خبريال خالد الرحمن وایي چې د پلټنو د زیارت د دې چارسدي ضلع پولیس وایي خاغلی سپیجان رسنوتا لیکلي بیان کې ویلي چې چارسدي د نسبت په گجراباد سیمه کې پولیسو د شکمنو کسانو د شتون د سرچینو لکړې و او کله چې پولیس د هغوی نیولو پسې سیمې ته ورسېدل د پلټنو ډله بریالۍ شوې وه چې د پیښې تر شا مهمو کردارونو ته د ځان رسولو لپاره لاره هواره کړي. دا په داسې کله چې له ډزو وروسته پولیسو د پولیسو د پیښور ځانمرګي د درو کسانو ځان وجود کې عکس هغه وایي چې او د هغه په اړوند معلومات ورکوونکو لپاره د 10 میلیون روپو د انعام اعلان کړی دی. په 13 جنوري د پیښور شوي سلان د دوی مجاهدینو او دا یې په ځانمرګي مقابله کې حکومت د یو څل 2 کسانو د وجل کېدو په خپله کړی وو. وروسته بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان ستانې په شابره سیمه کې هم د وجل شوي دي. په پلټنو کې دا چې په یو وسلوال وجل شوي او د یاسر پولیس لاین ته تللی وو شوي دي. پولیس وایي چې د وسلوالو په ډلو کې د پولیسو موبایل هم زیان د پولیسو موبایل په سرکي بازار کې خرڅ شوی دی. پولیسو ته پکې کومه چې په پلټنو بوخت ډلې د موټرسایکل خرڅونکي هم نیولي دي او وایي چې یو خپل بیان شامل دي چې د موټرسایکل له خرڅولو د هر ورانکار د پاسپورت جوړولو هڅه کړې ده. د پولیسو په وینا دغه نیول شوی تن مزدور دی او د پولیس لاین ته کوم جماعت کې چې دا چودنه شوی په هغې کې دیاړي هم کړې ده. په خیبر پښتونخوا صوبه کې په پولیسو بریدونه چټک شوي او د چهارشنبې یا ګل